علیکم. زه خپل د امریکې اوسیدونکی یم، د امریکې نه راغلی یم او زه په خپله ټیک ټاکر یم. زه اکثر د پیر صاحب ویډیوګانې ګورم، پوسټونه ګورم، نو په هغې باندې جادو تور لیکلی، دم تعویضات چې کوم ده نور چې کوم دغه کوي وغیره څه رشتې میشتې مسله وي. نو زموږ هلته کې امریکې کې چې کوم پیران دي موږ خو هغې ډېر باندې ګرځېدلي یو، دا تعویضونه چاستونه جادو تور چې کوم وي. نو پیر صاحب تاسو نه ما دا سوال ده چې هغه خو هلته کې بیخي اډه کار کوي، موږ دمونه مونه کړي دي، نو تاسو دې باره کې څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ میلمه د امریکې نه راغلی دی او امریکې دو نمبریانو پیرانو باندې پېښ شوی دی او دو نمبری سړی وي نو د هغه دو نمبري کار به وي. خو زه به ستا پوهې دپاره یو کیسه به درته وکړم. یو باچا و، باچا یو ورځ روان و، یو ځنګل کې وی کتو یو سړی دی په مراقبه کې ناست دی. مراقبه پېژنې؟ سترګې بندې او داسې دغه حال کې دې ته مراقبه وایي. مراقبه هر مسلمان ته کول پکار دي. شپې اوده کېږي نو شپې اوده کېدو نه مخکې دا د مراقبه وکړي چې یاره نن ما څه وکړل، څومره ګناهونه مې وګټل او څومره ثوابونه مې وکړل، آیا زه جنت ته لنډ شم که یا دوزخ ته لنډ شم، زه رضای الهي ته لنډ شم یا شیطان الهي ته، شیطان ته. نو هغه سړی په مراقبه کې پروت و، نو باچا صاحب په هغه لاره تېرېدو داسې وکتو، هغې ته ودرېدو، هغه ته یې ویل دا څه کوې؟ هغه سترګې کولو کې هغه ورته ویل چې یاره یو وظیفه ده، دا هغه وظیفې ورد کومه او هغه وظیفه کې کمال دا دی چې هغه چې څوک دا وظیفه وایي نو موکل کابو شي، موکل کابو شي، جنات پریان وغیره د هغې حکم لاندې راشي، آرډر لاندې راشي. باچا ورته ما ته مخایا، هغه ورته باچا صاحب زه تا ته دا نه ښیم، هغه ته باچا صاحب ورته ما ته وښایه. خیر هغه باچا صاحب ته هغه وظیفه ونه ښوله، اجازت یې ورنه. باچا څو مودې پس بیا هغه سړي پسې راغو او ځنګل کې را کابو یې کو، ورته یې چې تا خو راله وظیفه رانه کا، خو یو بل کس وظیفه راکا او ته سبا زما دربار ته راشه. او اسپایانو ته وایي چې دا رانه شي نو دا راګیر کوي راولي. هغه فقیر هغه درویش باچا دربار ته لاړو، نو باچا صاحب ورته وایي چې ما خو وظیفه زده کړه، مکه وظیفه ده چې کوم څه وې، هماغه رنګ زه م ویمه، خو هغه وظیفه خو کار نه کوي، نه موکل راحاضرېږي او نه وظیفې سره زما زړه مطمئن کېږي. باچا ورته وایي شابه وښایه، هغه ورته نه ښیمه. اسپایانو ته حکم یې ورکړو چې که دا ما ته وظیفه نه ښیي نو به دا ګیر کوي او دننه بند کوي. هغه ورته باچا صاحب نه ښیمه، شابه وښایه. دې فقیر داسې هغه اسپایانو ته وکتل، یا اسپایان ونیسئ دا باچا او ګیر کوي او وتړئ بند زنجیرونو کې باچا صاحب. باچا حیران دریان شو، اسپایان هم چوپ چاپ ولاړ دي چې د دې سړي مازغه خراب شو. ورته یا باچا صاحب ستا مازغه خراب شو. بیا اسپایانو ته وایي چې اسپایانو دا باچا ګیر کوي، زه تاسو ته آرډر ورکوم. باچا خپل اسپایانو ته وایي چې دا فقیر ګیر کوي. یکدم اسپایان هغه چې کوم ولاړو هغه هم راغل او نور چې شاته کوم ولاړو هغه هم راغلو، دا فقیر یې ګیر کو. فقیر په خندا شو، وایي باچا صاحب وګوره ما آرډر ورکو نو اسپایانو ګیر نه کو ته، او تا آرډر ورکو نو اسپایانو ګیر کو. ما آرډر هم هغه و، خولم وه، خو هغه ستا د خولې نه آرډر وتې د هغې بېل حیثیت و، زما د خولې نه آرډر بېل په دې چې ته د حکومت په تخت ناست یې، دې وخت ستا آرډر چلېږي، زما نه چلېږي. نو وظیفه م هغه عمل کوي بچیا، هغه اثر کوي چې کوم وظیفه چې الله والا درکړي. موږ له خدای فضل سره د جادو نه غیر خلق راځي، کاروبار کې غیر خلق راځي، او مختلف لانجو کې غیر خلق راځي، همدغه وظیفې ورکو
و الله مهربانی ټیکیږي، الله مهربانی جادو مادو ختمیږي، کاروبار نه الله مهربانی کاروبار روان شي. داسې مریضان راغلي دي د خپلونه پاتې ژوندي دي، داسې خلک راغل چې د زړونو نه پاتې، داسې خلک راغل چې د نظر د سترګو تلې. الله مهرباني وه، وظیفه م کولې ده، چاته دم درود و چاته دوایي، الله ټیک کړی دی. او بچیا وایي هر انسان ته د انسان په نظر ګوره، هر فقیر ته د خپل ځان په نظر ګوره، هر انسان ته د انسان په نظر ګوره، هر فقیر ته د خپل ځان په نظر ګوره. که په دنیا کې د سل چته محل وي، که په دنیا کې د سل چته محل وي، خو هر قبرستان ته د خپل مکان په نظر ګوره، هر قبرستان ته د خپل مکان په نظر ګوره. په دولت باندې انسانیت نه دی اے رحمانه، بود د سرو زرو جوړ کې انسان نشي. بہت بہت شکریہ، ډیره شکریہ. دغه دیرو بچی د امریکې نه راغلی دی او د پیرانو وظیفو جبل شوی دی او پته نشته څومره خلکو به ترې پیسې خوړلي. نو انشاءالله د چا څه داسې جادو مسله وي، بیمارۍ مسله وي، کاروبار مسله وي، د رشتې مسله وي، ټولو له پیر سید سجاد بادشاہ دربار عالیه تیمورپوره شریف پیشا